السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن په پېښور کې دغه شانتې نن د جمعې په مانځه کې عزتمن ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې په کیسه خانه کې عزتمن یو ځل بیا عزتمنو په جومات کې دغه شانتې حادثه مخې ته راغله. راځئ مینواله موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په پېښور کې ډېره افسوسناکه واقعه راغلې دی چې عزتمنو دا واقعه ډېره موده بعد راغله. اوس بیا د هر سړي په زړه کې یاره پیدا شو. اوس بیا هر سړی په پېښور کې ډېر په یاره باندې ګرځي. د دې نه مخکې هم عزتمنو د نن نه یو 10 کاله مخکې هم عزتمنو دغه شانتې په پېښور کې به خلکو په یاره باندې ګرځېدل. ورځ ته ورځ به دغه شانتې حادثې مخې ته راتللې. مینوالو تر اوسه پورې پته نه لګي چې دا حادثه اخر چا دغه پېښې ده او اخر ولې داسې شوي وو، ځکه چې عزتمنو په دې باندې ټیم لګیا دی، کوشش یې رانیولی دی زر ته زره به دغه کسان خو به هم ګرفتار کړي. عزتمنو یو ځل بیا د پښتنو په زړونو کې یاره پیدا شوله چې بیا به په پېښور کې خلک ډېر په احتیاط باندې ګرځي. اوس عزتمنو هر یو سړی ډېر ډاډه به ګرځېدلو چې پېښور هم د جنت یوه حصه ده. ډېره ښایسته ساه شوې وه خو دغه ظالمان یې راته عزتمنو بیا راته دغه شانتې خرابوي، بیا پکې دغه شانتې فسادونه پکې خوروي. الله تعالی دې وکړي چې عزتمنو د داسې فسادینو مخه دې ونیولی شي او دغه کسان دې ګرفتار کړل شي چې چا پکې داسې حادثه مخې ته راوستې ده او دوی ته دې سزا میلاو شي، دوی دې معاف نه کړل شي. په مینوالو تر اوسه پورې پته نه لګي چې دا اخر د څه نه شوې ده او دا یې اخر ولې کړې ده. په مینوالو چې ګوري نو دا دغه شانتې جوماتونه ټارګېټ کېږي او جوماتونو کې کېږي. زموږ دوست عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.